الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على النبي الأمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما القسم الأول فإننا نتوقع أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا. لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليف فاحش كما قد نظر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. فإذا نحن تصلنا أخبار هذا السلم. فأما القسم الأول إمام مسلم رحمه الله مخلوقني فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات. تقسيمهم د أحاديث بدري قسمونو باندې او بدري طبقو باندې. امام مسلم رحمه الله اجمال ذکر کړو، اوس داغي تفصیل ذکر کړي. امام مسلم وایي نو قسم اول دا هغه احادیث دي چې دا د حفاظ متقینین احادیث دي. د دې خلق احادیث د مخکې کومه ځکه دا احادیثو کې عیب نشته، نقصان پکې نشته دی. د دې راویان چې کوم دي دا اهل حفظ دي، اهل اتقان دي، حفاظ او متقنین راویان دي. نو د دې په روایاتو کې اختلاف نشته دی. دوی د صحیح او د غیر صحیح حدیث په مابین کې فرق کولی شي. حدیث د غیر حدیث سره خلطی نه، ګډی نه. نو د دې وجې نه اول د دې راویانو روایت دا نقل کوم. کله چې دا خبره ما پوره کړه د دې راویانو روایات مې آخر ته ورسول. هغې نه وروسته د دویم قسم چې هغه احادیث د هغه چا دي چې موصوف په حذف باندې نه وي، اتقان باندې نه وي، سره د دې نه د دې اهل صدر وي، اهل صدق وي. علماو د دې راویانو روایت لاس په لاس باندې اخلي. علماء د دې راویانو روایت استعمال کوي. بیا دویمه مرتبه کې د هغه راویانو روایات زه ذکر کوم. نو دا دوه قسمه راویان امام مسلم رحمه الله د هغې ذکر کوي. وایي فاما القسم الاول، هر څه قسم اول د دې اقسامو ثلاثو نه فإنا نتوخى بشکه فإنا بشکه موږ یو نتوخى منگا قصکو ان نقدم الاخبار التي چې منگا مخکې کو هغه احادیث هي اسلمو، هغه احادیث چې محفوظ وي من العیوب د عیوبنا. سلمه یسلمو باب سمعنا په معنا د محفوظ سره راځي. اسلمو هغه احادیث چې هغه سالم وي دا من العیوب دا متعلق دی تر اسلمو پورې. دا سالم بلجانة عيوبنا او من غيرها ما سوا دجانة دي اخبار. دا من غيرها دا من دا تفسير دا سالم بد عيوبنا دجانة من غيرها دا نور احاديثنا وانقى دا انقى دا معنى دا صفاوي صفاوي داسې احادیث کې عیوب پکې نه وي، داسې احادیث کې صفاوي. او دغه وروسته من ان یکون ناقلوها اهل استقامت، دا بیان د دې احادیثو کوي چې هغه اسلم او انقا د دې احادیثو بیان کوي. او انقا دا اسم تبدیل دی. انقا په معنا د نظیف سره راځي، انقا په معنا د حسن سره راځي. نقیه انقا د باب سمیع یسمعون دا راغلی په معنا د نظیف او حسن سره. هغه احادیث چې هغه سالم وي د عیوبنا، هغه احادیث انقا چې نظیف وي، هغه احادیث چې هغه صفا وي، هغه احادیث چې هغه حسن وي. دا نقا انقا احادیث کوم یو دي؟ سالم عیوب الوداع کوم یو حدیث دي؟ دا من ان یکون دا من التعلیه دی. دا بیان د علت د اسلم او د انقا کوي چې دا احادیث چې اسلم او انقا دي د هغې علت بیانوي.
دا د سوجنا اسلم او انقالي يزك من ان يكون ناقلوها جنبل قول كده احاديثه اهل استقامه اهل برابروالي في الحديث وحديثه واتقان او دا اهل مضبوطوالي وجاكي وحديثه اتقان احکام تویل کی اتقان ضبط تویل کی دا اغا خلدی دے کی احکام موجود دے دے کی ضبط یادول موجود دے خپل مرویات لرا اتقان دا مانا چه خپل مرویات خیات کری دی اغا روایات ورطا یاد دی لما دا اهل برابر والی دے کو احادیثو کی او اهل ضبط او دیات والی دے خپل مرویات لرا لما نقلو اغا احادیث لرا نقلو چدی نبی صلاة والسلام نقل کریوی اغا روایات خیات کری دواغ خورت یاد دی لم یوجد فی روایتهم دا لم یوجد دا دلیل دا استقامت او اتقان ذکر دی دا راویان دا ولی اهل استقامت دا راویان ولی اتقان دی دا خپل مرویات سنگ مضبوط یاد کری ولی کلک یاد کری بیاکلک ذکر یاد دی لم یوجد فی روایتهم جنده موجود شوی بددی پر روایات اختلاف شدید سخت اختلاف نشتره لگ لگی پروانه لري ولا تخلیق الفاحش تخلیق د غیر حدیث سره د حدیث نه نشتا ډیر خطر پکې نشتا چې غیر حدیث د حدیث سره دا خط شوی وي او دا کار کیږي چې غیر حدیث د حدیث سره خط کړي هو کما قد عسر فيه لکه څنګه چې اطلاع حاصل شوی دا فيه په اختلاف کې على كثير من المحدثين ډېر د محدثینو ځکه ډېر محدثینو داسې روایات نقل کړي هغه اختلاف دی اختلاف دی غیر حدیث د حدیث سره خط شوی دی وبان ذالک وبان واضح شوی دی وبان په معنا د ظهر سره دی کار شوی دی د اختلاف وبان ظاهر شوی دی وبان واضح شوی دی ذلك دا اختلاف في حديثهم دا اختلاف او تخليط في حديثهم فحديث دديو کی يعني ددي پر روایاتو کی دبعض محدثين روایاتو کی اختلاف مشتا دبعض محدثين روایاتو کی تخليط مشتا اختلاف مشتا دی لیکن دا قسم روایات دا اهل استقامت او دا اتقان والا راویان روایات دی دیکھ اختلاف نشتا و تفریق نشتا لکه څنګه چې د بعض محدثینو په روایاتو کې اختلاف او تفریق دواړه هغه شته دي فاذا نحن تقصینا کله چې موږ تقصینا اخر ته ورسو احادیث د دې راویان دغه راویان چې اهل استقامت دي دغه راویان چې اهل اتقان دي شكلا ددي راویانو تقصینا اخبار هذا سنفي جمع آخر تورسو احادیث ددي راویانو ددغا قسم راویانو احادیث من آخر تورسو من الناس دخلقنا دداسی راویانو روایات آخر تورسو دا طول ذکر کی کتاب تھی جدینا منگا فارغ شو اتبعنا اخبارا من دے ورپسکو دی احادیث پوری اخبار نور احادیث یقعو فی اسانیدها واقع بسندونو دی احادیثو کی بعض من واقع بسندونو دی احادیثو کی بعض اغر راویان لیس بالموصوف اغنی موصوف بالحفظ والاتقان وحفظ او اتقان دا صحیح احادیث راویانو اهل استقامت دی اهل اتقان دی دا من سر تورسو جدین فارغ شو دی پسی بیا من دا آغا احادیث دا آغا سندون والا راولو چه آغیر آلیان موصوب و حفظ او اتقان بانی نوی لکه سنگا چه دا قسم اول رالیان آغا موصوب و حفظ او اتقان بانی او کتوی چه روایات دا متقن حافظ ندی یادوال کلک مضبوط یادول والا ندی بیدی راویان روایت ول نقل کے اوی نقل قومی الزکا
چې دغه راویانو کې عیب که پکې شته دی پټ دی. دا راویان صادق راویان دي. دا راویان داسې روایات نقل کړي چې علما لاس په لاس د دې روایات راکړي استعمالوي، د دې روایات دا نقل کوي. نو دا داسې قسم راویان دي. نو دغه راویان هغه مرتبې ته رسېدلی نه شي په نفس روایات خو د علماو په دین باندې قابل د قبول دي، چې قابل د قبول دي. نو ځکه د دې راویان بیا دویمه درجه کې هغې پسې ذکر کوو. ځکه ګوره ورته فإذا نحن تقصينا چې کله موږ آخر ته ورسو اخبار هذا صنف احادیث دغه صنف من الناس د خلقنا اتبعناها موږ ورپسې کوو دغه احادیث اخبارا اتبعناها موږ ورپسې کوو دي احادیث د صنف اول پسې اخبارا داسې احادیث یقع فی اسانیدها چې واقع شوي په سندونو د دې احادیثو کې بعض هغه راویان ليس جنوي بالموصوف دا موصوف نوي په حفظ باندې او اتقان په اتقان باندې په احکام او مضبوطیا په یادولو د روایت باندې کسن فی المقدمه دا سنوي لکه پشان د سنت متقدم چې مخکې کې شو قبله مخکې لدینا على انهم على فمانا دا على وسر على ولد ذکروا انهم دا روات د سنت ثانی دا راویان د صنف ثانی د دویم قسم احادیث راویان و ان كانوا اگر کدی دا راویان فيما فآغا حفظ او اتقان کی وصفنا جمالت بیان کو دونهم دیخکت دی د تبقیق اولانا دا اول تبقیق راویان تنشیلت دلین فإن اسم سطر زکنون د سطر مصدر دی ومانا د مذکور سر دی سطر نہ مراد سطر دا عیب مراد دے سطر دا حال مراد دے ذکر ابھی حال چی دے نو آغا مستور الحال بھی دا ضعف دے پا حدیث کی و مستور العیب چی بھی دا ضعف پا حدیث کی ندے فإن اسم سطر نمد چا دا مستور العیب دا راوی دا سید چی عیب پر کے پڑ دے وصدقی دا نمد صدق و تعاتی العلمی او اندارنگا حاصل ولد چا دا اہل علمو دی روایت لرا چې اهل علم لاس پلاس د دې روایت کړي یشملهم شاملی گریتا فإن اسم سطر نوم د سطر یشملهم شاملی گریتا دا راوی مستور عیب دے عیب پکې پټ دے دا راوی صادق راوی دے دا راوی داسې روایات نقل کړي چې علما اهل علم د دې روایات استعمالي او لاس پلاس باندې کوي. نو اوس داسې روایت چې هغه مستور وي مستور راوي روایت دا پنځه قسمه سره چې کوم راوي روایت نقل کیږي او هغه راوي روایت مستور وي نو د مستور راوي روایت دا پنځه قسمه سره یو مستور راوي روایت دا چې دا مجهول ذات مجهول ذات راوی مستور سمانا مجهول ذات مجهول ذات دا اگر روایت ته ویل کیږي چې د راوی د احادیث د شاګرد یوي لیکن دا روایت معروف و مشهور په عدالت باندې چې دا روایت نقل کړی دی د دې راوی شاګرد یو بل چا نقل کړی نه دی دې یو شاګرد نقل کړی دی ودا راوی دا معروف بالعدالت وی نو دا راوی روایت ونیر دا اکثر محدثین فقهاء باندې دا مردود دی ونیر دا اکثر فقهاء باندې دا راوی روایت څنګه دی دا مردود دی دې ته مجهول الذات سوی مجهول الذات آغا راوی چې هغه مجهول ذات مجهول ذات څه ته وایي راوی روایت نقل کړی دی د دې راوی یو شاګرد دی یو لیکن دا راوی معروف دی په عدالت باندې نو د داسې راوی روایت په نزد اکثر محدثین او فقهاء باندې دا مردود دی او بعض علما
دی وینا دا سراوی روایت پنیر د بعض وانی علی الاطلاق مقبول دی او دریم قول په باندې دا دی نو دغه بعض پنیر باندې هغه وی چې په روایت کې ما سوا د اسلام نه بل شرط سره شته دی راوی چې روایت نقل کړی دی هغه کې یو شرط پکار دی دا چې مسلمان چې یو ځل مسلمان شو د دې نه ما سوا بل شرط سره شته دی نه نو ځکه هغه وی چې راوی مسلمان دی روایت نقل کړی دی دا معروف دی په عدالت باندې د داسې راوي روایت دا مقبول علی الاطلاق دی ځکه په دې دغه باندې ما سوا د اسلام نه بل شرط په راوي کې دا نشته خو جمهور فقها محدثین څه وایي مردود دا روایت دا مردود دی د کوم راوي چې مجهول ذات وي او مجهول ذات چاته وایي راوی روایت نقل کړی دی اوس که تلمید او شاګرد څونه دی یو دی دې ته مجهول ذات دا یو قسم د مذکور دویم قسم د مذکور هغه مجهول الوصف دی مجهول الوصف دې ته ویل کېږي چې د دې عدالت ظاهرا او باطنا دا معلومیږي نه مجهول الوصف چاہتا ہوئی لا يعرف عدالته عدالت انو معلومی گی نپی جندلے کی نہ ظاہرا او نہ باطنا لیکنه معروف العین دې ذات خلق کی چاہیے لیکن وصف سنگلے مجهول دی عدالت نہ ظاہرا معلومی گی نہ باطنا جدا سے راوی روایت لا يقبل روایت من الجمهور جمهور پنیر باندې د داس راوی روایت دا قابل قبول نه دی لیکن د داس راوی روایت چې مجهول الوصف د دې روایت دا په کثرت د ثقات باندې دا روایت قوي کیږي او دا روایت چې ثقات ډیر روایت نقل کړي دي او هغه روایت په کثرت د ثقات باندې دی روایت پنیر د بعض باندې عدد اطلاق دا مقبول دی د احناف علماء پنیر باندې بدار سراوی روایت چې هغه کمیشن روایت دی په کثرت ثقات باندې پنیر د احناف علماء باندې بدار سراوی روایت مقبول عند الاطلاق على الاطلاق بلا مقبول من دویم قسم راوی مجهول الوصف مجهول الوصف دیتا ہوئی چراوی جب پیجندلے کی عدالت معلوم نہیں نہ ظاہرا نہ باطنا لیکن داراوی معروف العین بھی ذات کو معلوم دے وصف معلوم نہیں دا جمهور علماء پدیر بانی دی راوی روایت قابل قبول نہ دے اور البتہ کدا روایت قویشی و کثرت ثقات باندے بے پنیر دا احناف علماء پنیر باندے بے دا مقبول علن اطلاق دے عند الاطلاق دا مقبول درائم قسم راوی مستور العیب دے مستور العیب دے توئی عادلا ظاہرا مستور العیب عیب پکی پٹ دے عادل ظاہرا راوی روایت نقل ظاہرا عادل دے جرح مفسر پہ باندې نشته دی دې راوي باندې جرح مفسر نشته په دې باندې جرح په بعض نظر کې نشته دی چې ښکارا پہ باندې جرح پہ باندې نشته بعض نظر کې په دې جرح کړی نه ده ولداسې راوي روایت په دې چا باندې راجح دا چې د دې روایت دا مقبول دی ځکه معامله د روایت په ظاهر الحال باندې ده معامله د روایت په حسن ظن باندې ده ظاهر الحال عادل دی حسن ظن په باندې کېدلی شي د حسن ظن ظاهر الحال د وجه نه د داسې راوي روایت دا مقبول دی ځکه که عیب پکې موجود دی او عیب هغه څنګه د ظاهر عادل دی
لیکن عیب ته پکې راغلی دی لیکن عیب پکې څنګه دی هغه پټ روایت نقل کول دا په حسن ظن باندې بنا دی روایت نقل کول دا په ظاهر الحال باندې بنا دی چې ظاهر حال د روي برابر یو حسن ظن وي نو داسې راوي روایت دا مقبول دا روایت مقبول څلورم قسم هغه راوي دی چې هغه مبهم راوي روایت نقل کوي مبهم لکه وایي چې اخبرني فلان ما ته فلاني روایت نقل کړی اخبرني شیخ اخبرني رجل یا اخبرني ثقة موسیقه څوک دی دا شیخ څوک دی رجل څوک دی معلوم نه دی د داسې راوي روایت دا مقبول بلا شبهه دی خو هغه صورت کې چې د دې راوي روایت دا مشهور شي په قرون ثلاثه کې هغه قرون الثلاثه المشهود لها بالخير چې هغه قرن اول ثاني ثالث چې علماء محدثین هغه د خیر شهادت ورکړي دي او بغیر د قرون ثلاثه ونه د دې راوي مبهم روایت چې نقل شي دا مستلزم د توثیق لرا دا مستلزم د تعدیل لرا چې د دې تفسیر توثیق وشي د دې راوي عدالت پیش چې دا راوي عادل دی مثلا هو حدثنا صاحب لنا ما ته حدیث بیان کړی دی زما یو ملګری دی زه ښه پېژنم هغې لره چې سبق کې به متوجه یو سبق ته به ناست وو اوده کېدله نه غیرحاضري نه کوله افاطوخه نه کوله وروسته او مخکې نه کتلې سبق ته متوجه زما ملګری دی زه پېژنم نو توثیق ته ضرورت دی چې بل سره تصویر توثیق وکړي نو هغې نه وروسته د دې راوي روایت دا قابل د قبول ده چې توثیق او تعدیل وشي چې توثیق او تعدیل نه شي دا قابل د قبول نه ده چې دا غیر د قرون ثلاثه ونه پنځم قسم هغه روایت چې مجهول الذات والوصف جميعا ذات مجهول دی وصف موجود و چې دا ذات او وصف مجهول دی که چېرته داسې وي دغه راوي غیر صحابي وي د دې حدیث په قرن ثاني کې نه دی ظاهر شوی یا په قرن ثاني کې ظاهر شوی که دا روایت یا به ظاهر شوی په قرن ثاني کې او یا به نه ظاهر شوی که دا روایت ظاهر شوی په قرن ثاني کې نو عمل په دې قرن ثالث کې په دې باندې عمل چې کوم دی دا پکار دی عمل په باندې په دې باندې کېدی شي چې دلته په قرن ثالث کې په قرن ثاني کې دا روایت ظاهر شوی دی قرن ثالث کې د تابعینو په قرن کې خلق په باندې عمل کې په دې باندې عمل کېدی شي که چېرته دا روایت دا ظاهر شوی وي په قرن ثاني کې اوس وګوره که سلفو د دې د صحت ګواهي وکړه سلفو د دې د هغه ګواهي وکړه چې دا روایت صحیح دی او د دې او یا دا سلف هغې د دې نه چوپ شوي دي سلف څه وایي صحت ګواهي کړې که چوپ شوي که سلفو ګواهي وکړه د صحت نو بې دا روایت مقبول دی او که سلف دې نه چوپ شوي وو د دې د صحت ګواهي ونه کړه بیا د داسې راوي روایت دا غیر مقبول د دې کې اختلاف دی چې مجهول الذات والوصف جميعا ذات مجهول او وصف مجهول وي نو وګوره چې دا ذات او وصف دواړه مجهول دي دا غیر صحابي او حدیث نه ظاهر شي په قرن ثاني کې او یا به ظاهر شي وي او که حدیث ظاهر شوی وي ظاهر شوی نه وي نو عمل په قرن ثاني کې باندې کېږي دا جائز دی او که ظاهر شوی په قرن ثاني کې اوس وګوره چې سلفو د دې د صحت ګواهي کړې که چوپ شوي دي د دې نه که چېرته سلفو د صحت ګواهي کړې وي نو دا مقبول دی او که سلفو د صحت ګواهي کړې نه وي بیا دا راوي غیر مقبول دی نو دلته ستر مستور
دا دریم قسم راوی چې مستور العیب عادل ظاهرا دی جرح مفسر نشتا جرح په باندې نظر کې په دې باندې نشتا دا راوی روایت دا مقبول دی ځکه معامله دا په حسن ظن باندې ده معامله دا د روایت په ظاهر الحال باندې ده دا راوی روایت دا مقبول دی ځکه دا دویم قسم راوی دا مستور العیب دی او مستور الحال نه دی ځکه مستور الحال هغه عیب دی هغه ضعف پیدا کوي او مستور العیب ضعف پیدا کوي نه ذکر راوی فإن اسم ستر ذکر نوم د ستر د مستور وسط کې د صدق و طاعت العلم او د اخذلو د حاصلولو د علم یشملهم هغه شاملېږي دې ته دې کسانو ته دا راویان دا مستور العیب دا صادقان دي علماء د دې روایت لاس په لاس باندې کړه استعمال کړل هغه مثال ذکر کوي وګورئ لك عطا ابن صاحب يزيد ابن ابي زياد ليس ابن ابي سليم قل ذاتري وانا رواخنا عطا ابن يزيد عطا ابن ابي صاحب يزيد ابن ابي زياد دا عطا ابن صاحب جدید کنیا ابو صاحب دا یا ابو یزید یا ابی محمد کنیا دا چیزن کوفی تابعی راوی دے دا ثقل ہے لیکن جدید اختلاف راغلے و آخری عمر کی ذکر محدثین ہوئی آخری عمر کی جدید حافظت کے اختلاف راغلے و حدیث و غیر حدیث پر تنگر وڑے دلا نچاچی جدینا قدیمن روایت نقل کرے آغا صحیح السمانی چاچی روایت نورستا نقل کرے دا مسترف الحدیث لے آغا چاچی روایت مخی نقل کرے لکا سفیان الثوری لکا شعبہ رواحلا چاچی روایت زمانی دی اختلاف نورستا نقل کرے لکا جلیل رواحلا خالد بن عبداللہ اسماعیل رواحلا مدی وجنا کچھا زمانی دی اختلاف مخی روایت نقل کرے آغا روایت دا صحیح السماع دے او چاچے د اختلاف زمانی نو رست روایت نقل کرے لکه خالد جلیل رواحلا خالد ابن عبداللہ رواحلا اسماعیل رواحلا یعنی ابن عاصم رواحلا ندی روایت استعراء دا روایت مسترب دی ندی وجنا علامہ عطا رحمہ اللہ یحییٰ بن معین وی کہ عطا ابن صاحبنا چا روایت نقل کری یا ټول په زمانه د اختلاف کې نقل کړي ما سوا د شعبانه او د سفیان الثوری نه دې چې روایت نقل کړي دا زمانه د اختلاف نه مخکې نقل او بل روایت کې راځي یحیی بن معین وایي چې ابو عوانه د عطا روایت په صحت کې نقل کړي دي او دا ابو عوانه په روایت په زمانه د اختلاف کې نقل کړي دي نو دې وجنا د ابو عوانه روایت قابل د حجت نه دی ځکه دې روایت نقل کړي د عطا بن صاحب نه په زمانه د صحت او اختلاف کوالو کې نقل کړي دغه عطا دا یو د علماء تابعین نه عطا بن صاحب دا یو مجوید او کارن قاریو او دا قاریو چې هر شپه باندې یو ختم کول یو شپه کې به دی یو ختم کول او دی به ویلي بی علی ابن ابي طالب زما په سر باندې لاس ایښی دی ما ته دعا د برکت کړې ده نو هغه دعا د برکت د وجې نه الله ما ته دا توفیق راکړی دی و د عطا بن صاحب دا ثقه راوي دا ثقه دی او دومره ده چې دې باندې آخري عمر کې اختلاف نو دا راغلی آخري عمر یا لکه زید ابن ابي زیاد راوړل دا زید ابن ابي زیاد دا د دمشق اوسیدونکی دی بعض علماء وایي کفار دا ضعیف دی ابن نمیر یحیی بن معین وایي چې د دې روایت څه شی نه دی ابو حاتم ورته ضعیف وایي امام نسائی ورته متروک الحدیث وایي امام ترمذی مولا ورته ضعیف وایي او چې دا په شپږ دیش کې نوي کاله عمر باندې دا وفات شوی یا لکه لیث ابن ابي سليم رواحلا جمهور علماء د هغې وایي چې دا لیث ابن ابي سليم دا ضعیف دی ویل دې په حافظه کې اختلاف راغلی و احادیث مختلط و امام احمد ابن حنبل وایي مسترف الحدیث دی
امام دارقطني رحمه الله وی ابن عادی وی هغه روایت نقل کړی چې د دې حدیث قابل دی لیکلو دی او اکثر علما چې د دې حدیث قابل دی لیکلو نه دي ډېر علما منع کړی دا چې د دې لیث ابن ابي سليم روایت دا بل لیکي نه د دې لیکلو نه منع کړی او د دې خپل نوم دا ایمن یا انس هغه د دې نوم راغلی ابو حاتم رحمه الله نور باهر هغه په باندې رد کړی نو دا درې راویان دي دا مثال طبقه ثاني امام مسلم ذکر کوي هغه راویان چې مستور العیب صادق راویان علماء د دې احادیث اساس باندې کړی وي استعمال کړی او څنګه طبقه ثاني مثال دار لکه عطاء بن صائب يزيد بن ابي زياد یا لیث ابن ابي سليم واضرابهم یا د دې امثال دا واضرابهم د دې اشباع اضراب جمع ضرب د دې کوم امثال دي یا هغه راوړه اوس وګورئ هغه د دې امثال څوک دي من حمال الاثار هغه څوک چې حاملان د احادیث دي ونقال الاخبار او دې نقل کوونکي د احادیث دي فهم دا درې واړه راویان وان كانوا اگر کدی دا درې واړه فيما فآغا شیلرا وصفنا چې ما درته بیان وکړو من هغه څه من العلم د علمنا والستر او د سترنا عند اهل العلم ونیر د اهل العلم باندې معروفین چې دې مشهور دي په دې باندې خلق پیژني علماء د دې احادیث نقل کوي دا مستور العیب دي مستور الحال ندي وإن كانوا اگر کدی دا درې واړه راویان فيما فآغا شیلر وصفنا چې ما درته بیان وکړو من العلم والستر عند اهل العلم معروفين وعلم او مستور العیب دي فنیر د اهل علم باندې دي معروف دي فغيرهم من اقرانهم نو ما سوا د دینا د دې د اقران او د دې د امزولنا ممن عندهم ممن د اغراویاننا عندهم چې ود هغه سره ما هغه ذکرنا چې ما ذکر کړ من الاتقان د مضبوط والینا والاستقامت د برابر والینا فی روایت پر روایت کې يبذلونهم اغي فوق دي دغه راویاننا فی الحال والمرتبه فحال او مرتبه دا راویان کو پرې ته علماء سید معروف دي ولیکن هغه راویان چې اتقان پکې موجود دي استقامت پکې موجود دي هغه راویان هغه څنګه دي يبذلونهم دي فوق دي دینه په حال او مرتبه کې ولې لأن هذا ذكر إتقان لأن هذا الاستقامة عند أهل العلم فليت علماء درجة رفيعة لا يوجد درجة وخسرة يا خسرة سنية لا يخيل غير رفيع غير وجد غير بلقيدون غير بلقيدون ما معنى دا راویان خپل زیبانه اگر کا معروف دي هغه راویان چې اتقان استقامت پکې موجود دي دا راویان به د هغه راویانو روایت نشي رسېدلی څنګه دا غي لپاره یو مثال دی وګور ته چې دا درې واړه راویان راوړل عطا راوړل یزید راوړل لیث راوړل د دې وزن وکړه دا په مقابله د منصور کې راوړل دا په مقابله د سليمان کې راوخلا دا په مقابله د اسماعیل کې راوخلا چې هغه په روایت ډیر مضبوط دي اهل استقامت دي پچا کې په حدیث کې نو د دې ډول په مابین کې و مساوات نه بلکې د دې په مابین کې په تباین وي ځکه دا درې واړه راویان د منصور او د سليمان اسماعیل مرتبه ته نشي رسېدلی ځکه هغه مرتبه ډېره اوچته ده ځکه هغه اهل اتقان دي هغه اهل استقامت دي
دا راویان اگر که په خپله معروف دي په ډېر د علماو لیکن د هغې مرتبې ته رسېدلی نشي کله چې دوی او هغې سره پتلې په تله کې نو هغه راویان په دې باندې درندېږي او دا راویان دې باندې سپک کېږي د هغې لپاره مثال ذکر کېږي الله تعالی د دې اولې طبقې مثال ذکر کوي الله تعالی ته نو ګورې انک ته چې اذا وعدت هؤلاء کله چې ته مقابله وکړې هؤلاء د دې درې واړو هؤلاء ثلاثة الذين د دې درې واړو راویانو سمعناهم چې ما د کلو ما عطا یزید او لیث د دې درې واړو مقابله وکړي بمنصور بن المعتمر د منصور بن معتمر سره او د سلیمان اعمش سره اسماعیل ابن ابي خالد سره فی اتقان الحدیث دا متعلق دی وازنده پوری اذا وازنده کله چې ته مقابله وکړې په څه شي کې مقابله وکړې فی اتقان الحدیث بچا کې په اتقان د حدیث کې په مضبوطوالي د حدیث کې والاستقامت او په برابروالي کې فيه په دې حدیث کې وجدتهم تومند کې دی لرا دا جزاء اذا وازنت دا واذا وازنت کله چې ته ولګي مقابله وکړې وجدتهم تومند کې دی لرا چالرا عطا لرا تومند کې یزید لرا لیث لرا مباینین چې دې په مابین کې تباین دی د دې په مابین کې تباین دی د مباینین بیل کې لهم د منصور د سلیمان د اسماعیل سره لا یدانهم لا عطا دا یزید او لیث یدانهم نشي دې کېدلې د منصور او سلیمان اسماعیل تا د دې دلی دې کې دی نشي دې تقریبا کې دی نشي ځکه د دې په مابین کې ډېر لري واره دی د دې په مابین کې ډېره فاصله ده دې اوس دا اشکال دی چې دې د راویان ذکر کړو اول منصور ذکر کړو بیا سلیمان ذکر کړو په اخر کې اسماعیل اوس سوال دا دی چې اهل علم د هغې دا طرز او طریقه ده چې کله راویان ذکر کوي چې کوم راوي مرتبه اوچته ده هغه مخکې ذکر کوي ورپسې دویم طبقې والا بیا دریم مثلا اول صحابي ذکر کوي مقدم کوي ورپسې تابعي ذکر کوي ورپسې به تبع تابعین دا ذکر کوي نو امام مسلم باید دا دی اسماعیل دا مشهور تابعي دی باید دا چې اسماعیل مخکې کړی دا مشهور تابعي دی ډېر زیات روایتو سره ملاقات صحابو سره ملاقات شوی انس رضی الله عنه لیدلی دی سلمہ ابن اکوع لیدلی دی عبدالله بن ابي اوفا عمرو بن قریس قیس بن عایض ابا کاهل د دې ټولو سره ملاقات شوی چې صحابو سره دا ملاقات دی هغه شوی نو باید دا دی چې دی اسماعیل دا مخکې کړی اول اسماعیل دا ذکر کړو او دی چې دا طرز او طریقه د ذکر کولو کوي نو اسماعیل د ټولو نه وروسته دا ذکر کړی ټولو نه وروسته ذکر کړی نو باید دا دی چې یم مخکې ذکر کړی ورپسې سلیمان ذکر کړی ځکه سلیمان دا تابعي دی نو سلیمان هغه هم تابعي دی هغې نه وروسته چې بیا منصور ذکر کړی او دی منصور مخکې کړ ورپسې سلیمان ذکر کړ او اسماعیل د دې ډېر زیات صحابو سره ملاقات شوی مشهور تابعي دی او بیا د ټولو نه وروسته هغه دا ذکر کړ وروسته ذکر اسماعیل ابن ابي خالد د دې ابي خالد دا د پلار کونیه د خپل نوم سعید یا محمد دی نوم او همدارنګه سلیمان اعمش دې صرف انس رضی الله عنه سره ملاقات شو فقط بل چا سره نه دي او دا سلیمان اعمش د اصل کې د تبرستان دا تابعي دی انس رضی الله عنه لیدلی دا اصل کې د تبرستان او بیا په کوفه کې دا پیدا شوی دی
نو ډېر زیات رښتیا به ویل، دروغ به بالکل نه ویل. ډېر د رښتیا ویلو د وجې نه خلکو به دې ته مصحف ویل. قرآن کریم دا د صدق کتاب دی، دا د صدق ملک دی. قرآن کریم دا ټول رښتینی کتاب دی. دې ته مصحف ویلې وي، داسې رښتینی دی، دروغ بالکل نه وي لکه د مصحف په شان ده. او ابن حبان په ثقات تابعینو کې ذکر کړی. او بیا ابن حبان وایي وقال کان مدلسا، اگر که روایاتو کې تدریس کوله ولیکن په ثقات تابعینو کې دا ذکر کړی. او تا منصور ټولو نه مخکې ذکر کړی، منصور تابعین نه دا تبع تابعین. اسماعیل د ډېرو صحابو سره ملاقات شوی، دا به د اول ذکر کړی. سلیمان د یو صحابي سره روایت ملاقات شوی چې حضرت انس رضی الله عنه دا به ورپسې ذکر کړی. منصور دې د صحابي سره ملاقات نه شوی، د تابعي سره شوی. دا تابعی نه دی بلکې دا تبع تابعی دی. داسې به دې ویلو اذا وازنتم باسماعیل والاعمش ومنصورا، منصور به دې ټولو نه وروسته ذکر کړی. لیکن ته جواب وکړه. حاصل د جواب دا دی چې دلته مقصود د امام مسلم تنبیه خبرداری د دې په مراتبو باندې نه دی. کدی په ترتیب باندې ذکر کړي نه دي، دې کې څه ممانعت نشته، ځکه مقصود د امام مسلم دا نه دی چې دا راویان دلته په ترتیب باندې ذکر کړي. او امام مسلم چې منصور مخکې کړی دی، ولې؟ ځکه منصور رجحان په دیانت کې موجود دی، د منصور رجحان په عبادت کې موجود دی. په دیانت عبادت کې منصور په اسماعیل او سلیمان باندې دا راجح دی. نو که دا منصور ټولو نه مخکې هغه ذکر کړی دا راجح. اگر که دا درې واړه په فسر نور راویانو ته دا راجح دي، سره د کمال حفظ د منصور نه، اتقان د منصور نه، ثقتوب د منصور نه، منصور زاهد راوی دی، منصور عابد راوی دی، منصور ډېر دیانتدار د عبادت او دیانت د وجې د امام مسلم منصور دا مخکې کړی. علي بن مدني وایي دا دومره ثقه راوي دی وایي چې کله تا ته یو ثقه راوي د منصور نه روایت ذکر کړي، وایي دواړه لاسونه دې ډک شو په روایت باندې، بل طلبومه همدغه کفایت. عبدالرحمن بن مهدي وایي بیا منصور په اهل کوفه کې ټولو کې دا ثبت راوي دي. سفیان الثوري رحمه الله وایي بیا ما به حدیث نه بیانوله اعمش ته، یو تن د اهل کوفه نه مګر هغې به رد، د اهل کوفه نه مې روایت نقل که هغې رد کوله. بیا کله به چې ما ویلې عن منصور روایت د منصور نه راغلی، نو اعمش به چوپ شو، منصور کې خبره نه کوله. امام احمد بن حنبل وایي چې منصور د اسماعیل ابن ابي خالد نه ثقه راوي دي. یحیی بن معین وایي چې کله اعمش او منصور جمع شو په یو روایت کې جمع شو، فقدم منصور دې منصور مخکې کول. همدارنګه ابو حاتم رحمه الله منصور د ارکان دی د اعمش. نو منصور د اتقان د دیانت د صبر او د حفظ د وجې نه دا مقدم شوی. دې کې دا صفات موجود وو چې هغه په سلیمان او اسماعیل کې نه وو. په دې وجې نه احمد بن عبدالله وایي منصور ثبت اهل الکوفه، اهل کوفه کې ثابت راوي دا منصور. نو د دې وجې نه منصور مخکې ذکر او ورپسې سلیمان ذکر کړ، او هغې سلیمان اعمش، هغې نه وروسته اسماعیل ذکر کړ. ځکه مقصود دلته د امام مسلم هغه تنبیه په مراتبو باندې نه ده چې مراتب د راویانو ذکر کړو په ترتیب باندې هغه ذکر کړي، دا مقصود نه دی، بلکې مقصود د امام مسلم اشاره ده چې دا راویان ثقه دي، دا ثبت دي، دا روایتو کې اتقان موجود دی،
روایات ډیر زیات کړي دي او د خپل روایت نقل کولو کې برابرواله موجود دي د امام مسلم دغه مقصد دی او هغه کې منصور د ټولو نه مخکې ذکر دا وایي ولا شکا نشته شک د اهل علم په د اهل علم باندې د اهل علم باندې هغه خلک چې اهل علم دي په حدیث په حدیث باندې چې دوی سلري علماء دي محدثین دي فی ذالک شک نشته په د اهل علم په حدیث باندې فی ذالک د شک د په تباین کې شک نه کوي ولی للذي وجد حفظ استقامتنا للذي وجد حفظ استقامتنا عندهم شفليت محدثين باندې دي شک نه کوي چې د دې رايانو د عطا د یزید د لیث د منصور سلیمان اسماعیل د دې په مابین کې تباین دی اهل علم شک نکي فی ذلک فتباین کې للذي وجد حفظ استقامتنا استفاد عندهم چې مشهور دی په د محدثین باندې هغه څه مشهور دا غي بیان پیدا من بیانیدا من صحت حفظ منصور چې هغه صحت د حفظ منصور دی والاعمش د اعمش دی اسماعیل دی وإتقانهم او مضبوط والدي منصور د اعمش د اسماعیل دی شان لحديث انفسهم حدیث د ځانونو لرا دې کوم روایت نقل کړی دی دې کې اتقان موجود دی دې کې استقامت او برابر والے موجود دی وانهم لم يعرفوا وانهم لا محدثين رواخلا دې کې خدا موجود دی چې کوم اهل علم بالحديث دي وانهم لا محدثين لم يعرفوا دي نبيني مثل ذلك ومثل ذلك اتقان باني من عطاء عطانا ويزيد يزيدنا وليزيد ليسنا ذلك اتقان ويزيد وعطاء وليس نشترين وانهم لم يعرفوا او دي نبيني مثل ذلك ومثل ذلك اتقان عطانا يزيد او ليسنا عليك دا نشترين وفي مثل مجرى هؤلاء دا بل مثال امام مسلم رحمه الله ذکر کیا بل مثال بیانی وفي مثل مجرى ومثل دا موازنه باندې چې کوم مخکې ذکر شو یا په مثل د دې رفتار چې دوی کله موازنه وکړي د دې په شان د رفتار وکړي اولاد شي او موازنه وکړي وفي مثل مجرى هؤلاء ومثل د مجرى دغه کسانو چې تا د دې په مابین کې موازنه وکړه د دې په مابین کې موازنه دې وکړه د دې لپاره به مثال چې دغه ذکر کړیا نو د دې لپاره امام مسلم رحمه الله دا وایي چې دوه قسمه راویان هغه اقران او ضمانت دا دواړه یو دي ټول معاصرین په یو زمانه کې موجود دي لیکن په یو زمانه کې وایي عصر به وایي خو به هم هغه په مابین کې فرق دا موجود بعد کې په حفظ اتقان وي او بعد کې په حفظ اتقان دا نه وي وفي مثل مجرى هؤلاء ومثل رفتار دوی کې کله چې دغه کې دا وازن تا کله چې تم موازنه وکي بین الاقران فما بین المعاصرین کې هغه خلک چې هغه معاصرین دي دا غي زمانه یو ده هغه څنګه چې زمانه یو ده او بیا پکې فرق موجود دی ابن عون لك ابن عون رواخنا ابن عون دا ابن عون دا عبد الله ابن عون ابن ارتبان دی ابو عون کنیدا دا مزنی دی دا د بصری اوسیدونکی دی مزنی دی او بصری اوسیدونکی دی ابن سعد وی چې دا ابن عون دا صاحب الاعتماد دی دا کثیر الحدیث دی ابن علیینه تپوسو کړی شو د حفاظ د بصری متعلق
هغه جواب په ابن عون باندې ورکړ چې په بصره کې حافظانو کې دا ابن عون دی. عبدالرحمن ابن مهدی رحمه الله هغه دا وایي چې په عراق کې داسې عالم د سنتو د نبي علیه السلام د احادیثونو چې هغه فروغ وي د ابن عون نه، د ابن عون نه فروغ عالم دا په بصره کې د سره موجود نو. او معاذ ابن معاذ چې ابن عون من زهاد اهل الاسلام، اهل اسلام کې ټولو کې زاهد راوي دا ابن عون دی. اوس ابن عون راوي و ایوب السختیانی او ایوب السختیانی راوخلا. د ایوب سختیانی نو د دې کونیه چې د ابو بکر دا دی و سرمنې خرڅولې په بصره کې څنګه دې ته سختیانی ویل کېږي. دا د ساداتو د اهل بصرې نه وو، دا د اهل بصره و ټولو کې سردارو، په فقه کې سردارو، په علم کې سردارو، په فضیلت کې، په تقوا کې. نو دې وجې نه حسن بصري رحمه الله وایي ایوب سید شباب اهل البصره، د اهل بصره په ځوانانو کې ټولو کې دا سردارو، دا سردار د انس رضی الله عنه سره ملاقات شوی. ابن حجر وایي چې دا ثقه او ثبت راوي دی، د کبار فقهاو نه دی، مشران فقهاو نه دی، او دا ثقه دی. ابن سعد امام نسائی وغیرہ ما هغه متصف ویلي دي. نو دا ایوب داسې راوي دي. اوس دا دواړه راوخله مع عوف ابن ابي جبيله، سره د عوف ابن ابي جبيله نه راوخله، واشعث الحمرانيه او سره د اشعث حمراني راوخله. د دې دواړو سره چې دا راوخله. اوس ایوب سختیانی داسې راوي دی، صالح الحدیث دی، د دې کونیه ابو سهل دا راوخله سره د چانا د عوف ابن ابي جبيله نه. اوس د عوف ابن ابي جبيله دا پېژندل کېږي په عوف اعرابي باندې. عوف اعرابي ورته ویل کېږي. امام احمد ابن حنبل وایي عوف ثقه دی او صالح الحدیث دی. یحیی بن معین وایي دا ثقه دی، کونیه ابو سهل دا. یا لکه اشعث حمراني راوخله، دا اشعث ابن عبد الملک ابو هاني بصري دی. ابو بکر رحمه الله وایي دا اشعث چې کوم دی امام دارقطني رحمه الله تما ویلي چې دا اشعث چې دا روایت نقل کړي د حسن بصري نه، هغه ویلي دا درې کسان دي اشعث په نامه باندې چې ټول د حسن بصري نه روایت نقل کړي. یو په دې کې اشعث حمراني دی، نسبت حمران ته شوی دا مولاد عثمان رضی الله عنه دا ثقه دی. بل اشعث ابن عبد الله القداري بصري دی، روایت انس رضی الله عنه نه کوي. انس ابن مالک رضی الله عنه نے روایت نقل کیا. او بل اشعث ابن سوار کوفی دی، دې روایت معتبر نه دی او دا ضعیف راوی دی، ضعیف راوی دی. ودلته مراد دې اشعث حمراني دی. وهما دا عوف او اشعث صاحب الحسني، دې دواړه شاګردان د حسن بصري دي. وابن سیرین، دې دواړه شاګردان د جادي علامه ابن سیرین دي. د دې دواړو تلاميذو شاګردان دي دا عوف او اشعث. اوس وګوره دیم شاګردان دي کما ان ابن عون وایوب لکه ابن عون ایوب سختیانی صاحبهما، دې دواړه شاګردان د حسن بصري دي. کتیانی شاگردان دی، دیب شاگردان دی. بیا په کې دې شي په مرتبه کې علی السویه برابري، د دې ټول مرتبه به یو وي. دا وینا استثناء ذکر کوي د مطلق مساوات نه، د مصاحبت نه مطلق مساوات په حق کېږي. ټول د حسن بصري شاگردان دي، ټول به علی السویه برابري. دا وی داسې نه ده الا ان القول بینهما، مگر دومره ده چې فرق د دې په مابین دي و بین هذین، د دې دواړو په مابین کې بعید، دا ډېره فرق ډېر لرې دی. فی کمال الفضل، په کمال فضل کې وصحت النقل، په صحت د نقل د احادیثو کې د دې په مابین کې ډېر فرق دی.
فرق پکې موجود او ان كان عوف واشعث اگر که عوف او اشعث غیر مدفوعين ندې غورځول شوي عن صدق وامانه عند اهل العلم فريد اهل العلم والي دې صرف امانت نه غورځول شوي نه دي امانتدار دي صادق دي هغه نه غورځول شوي نه دي ولكن الحال لیکن حال په اعتبار د ترجیح سره ما هغه وصفنا چې ما د بیان کوم بین المنزله د مرتبه عند اهل العلم فريد اهل العلم والي مرتبه د بیان د دې په مابین کې ډېر فرق موجود دی من ابن عون او همدارنګه ایوب السختیاني د دې مرتبه ډېره اوچته ده د عوف او همدارنګه د چانه د اشعث حمراني نه هغې مرتبه اوچته ده اگر که ټول څلور واړه شاګردان د حسني بصري دي خو بیا مرتبه اوچته ده د عوف مرتبه اوچته ده د ایوب مرتبه اوچته ده د عوف ابن ابي جميله او د اشعث حمراني د امام مسلم وایي وانما مسنا هؤلاء امام مسلم عذر پیش کړي اعتذار پیش کړي غرض د امام مسلم وانما مسنا اعتذار دی د تدبیر د کلام د طالبه خبره مې د تکړه په دې مقام امام مسلم خبره مې د تکړه خدا تدبیر د کلام دا کثرت د امثله دا د تربیه د پاره ده خبره مې وکړه چې کوشي خبره مې د دوکړه چې سر د اخلاص شي خبره مې د دوکړه د تربیه خبرداري د پاره تا ته تربیه خبرداري د کومه د تفروقي په مابین د رواتو کې تا ته خبرداري د کومه معرفت د عالي مرتبه تنوکا د ادنا مرتبه تنه پر مرتبه راوي او پیژنه او کته مرتبه راوي دا وکړي او کته امام مسلم دومره بس سره دا کار کوي دا غیبت شروع کړ دومره بس سره دا کار یو ځل مولانا حسن جان شهید رحمه الله هغه یو هغه د سربدي تمام نو هغه د اخري چې کوم نه اعتدال الحسن دا راغی او کې نو جوان بلاسه تیرېدل نو یو مګری هغه سخت کپ شدی نو چا وایي چې دا د حسن جان شیخ سره سوی هغه سوی موږ مګری مې خاصه جان شیخ سره دا کار کوي بیا نو دا کار کوي چې وایي نو موږ وایو چې ما مسلم دا کار چې دا غیبت شروع کړي د دې علماء یاره د دې مرتبه وچته ده او د دې مرتبه کته ده امام مسلم وایي د تنبیه در کوم تا ته خبرداري در کوم طالبه اعلی مرتبتن د اعلی مرتبتن او پیژنه دا باب د غیبت نه دی بلکې د هغه کسانو لپاره چې هغه ادنا مرتبتن دي بلکې دا غیبت نه دی چې د ادنا مرتبتن راویان ته ذکر کومه بلکې دا اشعار دی په طریقې د اهل علم باندې د علماو دا طریقه د روایت کې دا اشعار دی په شان د محدثینو باندې په رواتو کې محدثینو شان دا دی چې راویانو کې اعلی مرتبتن وي د اعلی مرتبتن دی چې کوم ادنا مرتبتن وي د ادنا مرتبتن دی ما درته شان د محدثینو ذکر کړو ما درته طریقات اهل علم په رواتو کې ذکر کړه دا د قبیلې د غیبت محرمه نه دی ګوره او زه چې درته کومه خبره کوم دا ګوره شرعاً هم ثابته ده دې درته قرآن هم ثابتوم او دې درته احادیثو هم ثابتوم چې باید دا دی د هر سړي مرتبه دا وپېژني هر سړي مرتبه وپېژني هر چا ته خپل مرتبه ورکا یو طالب دی سبق تم وختي راځي حاضرین پورا کوي سبق تم متوجه ناز دی ولکېږي نه امتحان یې پوره ورکړی پرچې هم ښه ده اخلاق یې ښه دي کردار یې ښه دی نو هغې او د هغه طالب چې سبق ته ناوخته راځي
کله یو کله نی کله ویښ وي کله ودې وي کله بین النوم والیقظتې کې وي او کله مخکې ګوري کله وروسته راځي ناوخته او ځي وختي د دې او د هغه طالب په مابین کې مرتبه کې فرق شته که نه شته؟ شته دی. هغه طالب چې دغه صفتونه موجود دي هغې ته به ورکړي مرتبه د ممتاز او دغه طالب دې ته به مرتبه ورکړي د مقبول او وزن تاسو ته معلوم چې د مقبول وزن څه شی دغه وزن دی چې ته به دغه مرتبه ورکړي ځکه مراتبو کې دا فرق امام مسلم وایي مرتبې ته ذکر غیبت نه کومه اعتراف را باندې نشي ګوره وانما مثلنا هؤلاء امام مسلم هم مثالونه ذکر کړل دغه خلکو نمونه د تسکیه نمونه د تواب السلام ليكون تمثيلهم لپاره چې مثال دې سمتن علامه شي يصدر صدرا يصدر یا صدرا يصدر ضربو د نصرت والا نرادي دې لپاره دلا علامه شي داسې علامه شي يصدر چې دا راځي شي عن فهمها د فهم د علامینا من غبیا هغه څوک د علامه شي من غبیا هغه څوک چې پټ وي علیه په دې باندې طریق اهل العلم طریقه د اهل علم فی ترتیب اهله و ترتیب د چاکه د اهل علم کې فيه په چاکه په باب د احادیث کې د علماء طریقه و معلومه نه ده چې علماء طریقه چراویان دې مراتب لري او مرتبه دې مرتبو کې فرق دی نو دی وجنا د ما چې ذکر کړو نمونه مې د تواب سره مثالونه مې ذکر کړو دا مې دې لپاره وکړو خبره مې درته وکړه چې دا د علماء طریقه ته معلومه شي پر واقع د حدیثو کې فلا يقصر شخكتنكي بالرجل العالي القدر هذا سريع مرتبه وجددا عن درجته درجه رجلنا ولا يرفع او قوتنكي دامن متبع القدر هذا شخكت مرتبه والاوي شخكت درجه والاوي في العلم في علمك فوق منزلته سيرة منزله لدينا الذي متبع القدر يتمرتبه بالورنكي ويعطي والكلاما كل ذي حق فيه هر ذي حق فيه قد علم في حقه او حق هريو وينزل منزلته او نازل کی هريو ومنزلي دچا کی هر ذي حق کی وقد ذكر غرض امام مسلم اثبات ما اوتي المؤلف ده مصنف امام مسلم جکم خبر کړی دا ودا ثابت د حدیث باندې دا ثابت د نصوص باندې دا د ځان د کومدار حدیث ثابت ده وقد ذكر فتاقي ذكر کړی چې ویلي عن عائشه رضی الله عنها ده هر تشریف درنانا ان حالت شقالت وي امرنا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی سلام ته امر کړی ان نزل الناس منازلو جمع منازل بخت خپل مرتبو کې معامانه تقبه القرآن سرد دینا چه ناطق دے پدیبان قرآن کریم دا چه جنو دا ناطق دے پدی کی لیکن مرتبی بچی جنو دا ورکے مرادل و مناطق دا خلق دا برابر دی لیکن دا فبعض احکام کی برابر دی فاکثر احکام کی برابر دی ندی وجنا دا دی بمابین کے تفاوت چه جنو دا اشترے وکل کلا شرع بید المراتب دا طول علی السویلی او چتی مرتبه والا سره دے کمی مرتبه والا سره دے دا تفاضل د خلقو په حقوقو کې دا په اعتبار د مراتب سره دے دا په اعتبار د منازل سره دے لیکن دا په حقوق کې موجود دے خدا په بعض احکامو کې یا په اکثر احکامو کې تفاضل شته بعض احکامو کې د دې په مابین کې به علی السوی برابر والے لکه حدود کې رواله احساس کې رواله انت پر مرتبه سره کته مرتبه سره کته مرتبه سره دې زنه او پر شادي شوده د संसार کا خان بابا دې ملک دې زنه او پر اب संसार کا کمتنع القدر دې ناغي باندې حد جاری کا او کوچت مرتبه والا دې هغه باندې حد جاری کا وعمانتك به القرآن سرد دين ناطق جبتي بان القرآن الكريم من قول الله تعالى ذكره جاب قول باري تعالى تعالى وجد ذكره ذكر باري تعالى دا فاعل تعالى دا فارد قرآن الكريم کے رب العالمین فرمائے وفوق كل ذي علم عليم وسيرة هر خاوند علم نبل عليم اشتري
دې اشاره ده يتفاوت الناس چې خلک متفاوت دي په مرتبه ته چې په مراتب د علم کې فعلى نحو ما ذكرنا ومثل آغمان چې ما تا ذکر کړ څه شی بین الوجوه دا بیان د ما ذکرنا کوي چې هغه طبقات سلاسل نؤلفو ز جوړو ما سألت چې تاسو سوال کړی څه شی سوال کړی دا من بیان د من الاخبار د حدیثنا کوم طریقه باندې تاسو سوال کړی دا طریقې باندې تصنیف جوړوا نه تصنیف جوړوا او احادیث جمع کوم د چانا عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه د نبی علیه السلام نه احادیث هغه نقل کوما او هغه احادیث چې نبی علیه السلام نه نقل شوی دي باقي کې تصنیف کوم هغه کې دا کتاب جوړوما دا قسم راویان روایت د پکې راوړم او هغه پکې ذکر کوم فاما ما كان اللهم صل على محمد كما صليت